په دور کې چې کله 14 اگست مناویږي نو زمونږ د راتلونکي نسل ته صرف دومره قدرې ښودلی کېږي، د پاکستان تاریخ دومره ورته ښودلی کېږي او زمونږ سوچ هم صرف تر دې ځای پورې محدود پاتې شوی دی چې یو کس خوب ولیدو، یو بل کس قرارداد پیش کو او په 14 اگست 1947 کې پاکستان وجود ته راغلو. دینا مخکې زمونږ ذهن نزي چې اوس دا پاکستان کې قربانۍ چا ورکي، پاکستان څه دپاره آزاد شو، پاکستان چا آزاد کو او د کمو مراحلو نه دا تحریکونه اوتل بعد کې د هغې نه پاکستان په وجود کې رالو. کله چې هم یو قوم ازادیږي، د غلامۍ نه ورته نجات ملاویږي، نو دا داسې په آسانه باندې د غلامۍ نه وځي، بلکې دغه قوم به وینې به یي، شهادتونه به پیش کوي، میندې به کونډې کېږي، ماشومان به یتیمانان کېږي، دا وینې به په شان د سیلاب بهیږي. نو پس ته بیا دغه قوم ته الله رب کریم د ازادۍ یو دولت ور نصیب کوي. دا د الله رب کریم ډیر لوی دولت دی چې ما تعالی راکړی دی. دومره عظیم ظلم شروع کو، دومره عظیم ظلم به شروع کو چې یو ډیر خطرناک اور ولګولو. 40 علماء کرام به په صف کې ودرول او 40 پور پسې شاته په صف کې ولاړو. دا 40 علماء کرامو نبی دا گواہی اغستله چې تاسو د انګریز غلامی اختیار کوي، ورنه دا تاسو زیده چې هغه به انکار کولو د اورته به اور اچولو او هغه 40 کسان به را مخ کې کړل. په دې طریقې سره په یو ورځ کې به د مسلمانانو 30 هزار علماء کرام به شهیدان کېدل. 30 هزار علماء کرام مسلمانان به شهیدان کېدل. دا انګریزانو کتابونه په خپل د دې خبرې اقرار کوي چې د دهلی نه واخلا تر خیبره پورې یو چوک به داسې نه و چې په هغې کې به عالم را ځوړند شوی نه و، یو تنه به داسې نه وه چې په هغې کې به د عالم لاش را ځوړند شوی نه و. د انګریز یو کتاب دی لیکي چې یو پیرا زره ووتم، ډیر زیات د 100 غوښو بوی ما محسوس کولو چې امې کتل مسلمانان په اور کې لت پت په وینو سره باندې پراته وو، هغې بوی کولو. مسلمان او بیا د مسلمانانو خاص کر لوی علماء کرام دا به ژوندي د خنزیرانو په سرمنه کې بند کړل او د لرې نه به په هغې باندې په ټوپک باندې فایر کولو، په ټوپک به فایر کولو. تاریخ لیکي چې هغه د خنزیر د سرمنې نه به وینو داسې دارې وهل، داسې دارې به وهل او د هغه سرمنې دننه نه به اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا چغې به راوتې او په مسلمانانو باندې به دا ظلم کېدو. بهرحال دا تحریک روانو په 1947 کې پاکستان وجود ته رالو. مینس کې څومره قربانۍ وشوې خبره کټ کوم، ولې ټایم بیخي نشته. چې کله پاکستان رالو اوس دغه ورځ مونږه ازادۍ لپاره مناوو، یعنی یو جشن پې مناوو، ولې چې مونږ ته الله رب کریم یو ډېر عظیم الشان ملک پاکستان را کړی دی. صحیح شوه، خو الله رب کریم فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، کچری تاسو د الله په نعمتونو باندې شکریا ادا کوئ دا نعمتونه به څه کېږي، دا به سیوا کېږي. اوس د ملک پاکستان دا نعمت چې مونږ ته الله راکړی د دې شکریا دا ده چې مونږ دلته کې چې څه دپاره آزاد شوي دي. ما په شروع کې عرض کړي چې اگر چې هغه ترتیبات اوس دلته شته هم نه، هغه ځان ته یو موضوع ده چې د پاکستان مقصد څه شی و او اوس کېږي څه. په دې به انشاءالله بیا چېرته یو بیره بیان کوم چې پاکستان سره مقصد دپاره و او اوس پکې کم څه روان دي. بهرحال دا زما موضوع په دې ټیم کې نه ده، خو زمونږه اوس کار دا دی چې مونږ د دې نعمت شکریا ادا کو او کمو خلکو چې د پاکستان دپاره قربانۍ ورکوي دا 13 زره کسان چې شهیدان کېدو مسلمانان. تاریخ لیکي چې په دغه تحریک کې تقریبا 4.5 لاک مسلمانان شهیدان شوي وو.
4.5 लाख نو چې کم سے کم په دې 14 اگست په دې ورځ باندې ما او تا 2 رکعات نفل وکړو او د هغه شهیدانو د پاره ایصال ثواب کو او د 2 رکعات نفل بطور شکرانه ادا کو د الله رب کریم د نعمت شکریا ادا کو په غانو په ډول په باجو او مختلف پر رقصونو باندې او په دې بینکو پشپلو باندې په دې باندې 14 اگست نه مناوو په دې باندې 14 اگست نه مناوو اکثر خلک پکې چکر ته لاړ شي نه بهشکه چکر یو مستحب عمل دی مباح عمل دی څه ګناه پکې نشته چکر کده شریعت د حدود د دن ولګي نه په چکر کې اس قباحت نشته زره دې مخالفت نه کوم خو کم سے کم دا نور دا رسم و رواجات دا قباحتونه دا غانې بجانې ډول باجې رسمونه دا په دې 14 اگست کې کم سے کم نه کو دمر ضرور وکړو چې 2 رکعات نفل وکړو هغه د شهیدانو د پاره ایصال ثواب کو کچري مونږ داسې ونه کړل مونږ داسې ونه کړل نو مونږ به ډېر زیات بې وفاو مونږ د هغه خلکو سره بې وفایي کوو هغې سره د وفایۍ ثبوت دا دی چې مونږ د دې نعمت شکریا ادا کړو چې کم باغ هغې مونږ ته راکړی د دې مالیاري وکړو چې اوس دا مزید ما وتانه